أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سورہ بنی اسرائیل شروع پاغے کے سلور وجوه او سلور خبر ذکر کولے چې کوم خلق لغه سلور خبری په دنیا کې کې الله به عذاب په دنیا کې را لېږي. باغې کې اولنې باب د 58 ایته پورې او باغې کې اولنې خبره ذکر کېده شرک مستمر او انکار توحید نه چې کم خلق شرک کوي او همیشه کوي او د توحید نه انکار کې الله په دوی باندې عذاب را لېږي. نو دا ترتیب سره صورت شروع شو. بیا ولسم آیت کې نن هغه یو عام قانون ذکر کوي. وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او ډیر هلاک کړو مونږه د پیړو نه وروسته د نوح علیه السلام نه ډیر هلاک کړو مونږ پیړۍ وروسته د نوح علیه السلام نه. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا او پوره د ستا رب په ګناهونو په ګناهونو د بندګانو خبیرا خبردار دی بصیرا لیدونکی دی. نو په دې آیت کې ذکر کوي چې ډېرې پیړۍ دا موږ هلاک کړي دي پس د نوح علیه السلام نه. یعنی د آدم علیه السلام ذکر یې ولې ونه کو ځکه اول هغه آدم علیه السلام را لېږلی شوی دنیا ته. دلته ذکر ځکه د نوح علیه السلام وکړو چې د آدم علیه السلام نه واله تر نوح علیه السلام پورې دا ټول خلق هغه به توحید باندې و. خو کله چې نوح علیه السلام نه سلک مخکې بعضې مفسرین داسې ذکر کوي چې اولاد د آدم علیه السلام وفات شو نو نوح علیه السلام څه خلق راغلل او هغوی عبادت کوو نو شیطان پسې راغی وی داسې کار ده چې تاسو د عبادت کوئ خو تاسو د خپل مشرانو د بوتان په ګټو کې جوړ کړئ خپل مخې ته ایږدئ لپاره د دې چې ستاسو په دې عبادت کې صحیحوالی پیدا شي او تاسو عبادت صحیح شي. هغوی صحیح ده چې کله دغه پیړۍ وفات شوه بله پیړۍ راغله تپوس یې ترې وکړو تاسو د بوتان د څه دپاره دا تصویران چې جوړ کړي وو هغه یې موږ ته خو پته نشته. وی ما ته خو پته ده که نه زه مشر سړی یم او ډېر وخت مې تېر کړی دی دا ستاسو دا مشران د دې لپاره په دې ګټو کې دا بوتان جوړ کړو چې موږ د دې عبادت کوو نو تاسو هم د دې عبادت کوئ او دا پرېږدئ ما. او بیا سوره نوح کې الله ذکر کړی دی لا تذرن آلهتکم ودا ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونسرا. یعنی تاسو دا خپل 5 الهه هیر نه کوئ دا تاسو دې ته عبادت کوئ ځکه دا ستاسو د مشرانو هغه عبادت خانې وې هغه ورته عبادت او سجدې لګولې. نو چې کله دغه ذکر شول نو بیا هلکه د دې هر یو ځان له په خپل کې سپیشلیسټ دی. څوک د دانو ذموار دی او څوک د برګي ذموار دی او څوک د خګولو ذموار دی او څوک د اولاد ذموار دی. نو بیا هر سړی به خپل کې سپیشلیسټ نو هر سړی ور خپل نوم کېښود وایي دا اولاد ورکوي او دا تبخه کوي او دا ړانده صحیح کوي او دا نو په دغه وجه چې دوی د بوتانو عبادت شروع کړو ځکه الله هلاک کړل. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا او پوره دی ستا رب په ګناهونو د بندګانو خبیر ځکه ذکر کو چې په ظاهر او باطن دواړو باندې سره خبردار دی بصیرا لیدونکی دی. من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید
نو په دې کې بیان القرآن تنویر رحم الله او معرف القرآن کې دلته یو ربط ذکر کړی دی. دلته دا خبره ذکر کړله یا د دوو فرقو یا د دوو جماعتونو یو هغه جماعت دی چې هغه خپل عمل کوي د دنیا خو باغې باندې دنیا غواړي، یو هغه چې هغه عمل کوي په صحیح عقیده په صحیح عمل او په صحیح نیت باندې، یعنی آخرت مرادی. یا په دې آیت کې دویم طریقه سره چې ربط شي نو یا په دې کې اعتراض دی، ځکه د مشرکانو دوی وی د دنیا د ژوند مقصود اصل ګرځول یعنی د آخرت نه غافل کېدل. کفارو به دا اعتراض کوو چې ای الله خو موږ له مال دولت را کړلی او موږ له رزق پراخ را کړلی، خوراک راله ښه بېدریغ را کړلی، نو کم خلک چې مسلمانان دي که دوی الله د خوښوي دې خلکو له به یې مال ورکړی، دولت پې ورکړی، رزق به یې پراخ ورکړی. نو جواب دا دی چې د دنیا مال دولت وسعت د رزق دا حقانیت او قبولیت عند الله دلیل نه دی چې یو سړی په دنیا کې مال ورکړي، دولت ورکړي، اولاد ورکړي، ګاډي هر څه ورکړي، دا مطلب دی چې بس د قبولیت عند الله میلاو شو. نه قبولیت عند الله نه دی. یو طرف د بلال رضی الله تعالی عنہ دی، بل طرف د ابو جهل دی، دواړو د الله مال ورکړی دی، خو الله چې قبولیت ورکړی دی هغه په دین او په اسلام باندې ورکړلی، هغه بلال رضی الله تعالی عنہ له ورکړی دی. نو ستاسو دا سوال مونږ وایو دا باطل دی. نو دلته ذکر کوي من کان یرید العاجله تعجلنا له، څوک غواړي یعنی مراد دا دی شیخ القرآن رحم الله لوږ استادانو دلته معنی کوله څوک اراده لري په عمل د آخرت دنیا، مطلب دا چې کله یو سړی عمل د آخرت کوي خو مقصد دنیا لټول وي، یعنی دنیا پې اخیستل وي چې ما د دنیا میلاو شي، ما د مال میلاو شي، ما د پروتوکول میلاو شي، ما د خلق کینی پاسی، ما د خلق مالا یو سیز راکی بل سیز راکی، لکه زمونږ د بعضې مولیانو پشان په بازار کې روان نو گاډی والته نه اخلاص غریب چې سلام پې کوي نو سره کیلې دې راچوتي کړي، نو څوک په موټر سایکل روان نو غریب تتلی نه شي ودرېږه څلورم ورته ورخیږي. نو دا موږ ځان له ټیکس مقرر کړلی په عوامو باندې چې دا عوام زموږ سره غوایان دي، بس چې زو چا نه به کپړې اخلو، له چا نه به پیزار اخلو، له چا نه به میوې اخلو، او بس دا زموږ یو ټیکس مقرر شوی دی. نو د دوی د عمل زموږ عمل سره بس دا د آخرت نه دی بلکې دنیا لپاره موږ دغه چل کوو چې په دنیا کې را دغه عمل میلاویږي، بس څوک به سره کوي، څوک به سره کوي، څوک به په لاره سلامونه کوي، څوک به په سینه باندې لاسونه ږدي، قدر به کوي، بس د دې لپاره عمل دی چې په دنیا کې دا سړی دا ښه مولا دی او چې داسې خلک دي خوشحاله دي. شیخ القرآن رحم الله فرمایل وی چې کم خلک د کم مولا نه 100% خوشحاله ول، وی تاسو دا خبره ثابته کوي چې او دا حق په خوله باندې نشته، ځکه هر سړي د چاربندي سلام دی، نو چاربندي سلام دی وي بیا خو څوک ستا مرسته نه کوي، بیا به چې په کوڅه کې ولاړې چې هم به ستا خلاف لګي او که بل سره په دکان کې کینې چې هم به خلاف لګیایي، ځکه دا د هغه یو فطرت جوړ شوی. نو من کان یرید العاجله، څوک چې غواړي دنیا په بدله د عمل خپل سره، یعنی د آخرت عمل لمونځ د عبادت دی، نو بس دی په دنیا غوره کوي، هغه آخرت عمل څه کوي بربادوي، الله نه پې اجر نه غواړي، ثواب پې نه غواړي چې ما ته هلته اجر میلاو شي، ما ته ثواب میلاو شي، الله زما آخرت ښایسته کړی، ما ته به جنت میلاو شي، خو مقصد دی چې بس زه خو مولا شوم دین مې زده کړو، بس اوس په دنیا کې چې کوم مقتدیان دي هغه بار ټایم خړلومه چې لکه او دا شیز دما را نه وړو، دا خو یخني راغلو، څادر دې راله وانغستو، ښه بوټان دې راله وانغستل، او بس په بازار کې د مالټو سیزن دی، لکه یو شاپر مالټي د راونه لېږلې څنګه مقتدي مړه د سراړو خونده بګې نشته، نو چې بیا دې خبره کوي نو بیا به دې خوند صحیح بیا به هغه په لارم پټېږي چې مړه مولي صاحب بیا را روان دی ځان دې ساته. او دا زمونږ کار دا دی، بس مونږ خو ملاتوب د دې لپاره زده کوو چې بل پې خړلو، د بل نه اصولي کوو، دې ته څه وایي دې ته هیله وایي، چل مې ورسره وکړو، نو په چل کې بیا څوک د هغه خواله نه راځي. عجلنا له فيها، نور بکو منگ هغه لره په دنیا کې ما نشاو څومره چې غواړو. نو اوس دلته چې کله دی په د آخرت په عمل باندې دنیا غواړي،
خو دنیا دومره ده چې الله وایي څومره زه غواړم ستا په تقدیر کې چې الله څومره لیکلي تا ته به هغه میلاویږي. اوس مثلا د یو مور نه پیدا دي دوه ورونه دي، یو چې سهار لاړ شي په بینک کې به بل افسر به دستخط وکړي دومره بوجۍ پیسې ما اړوي، یو ورور د غریب سهار تللی ماښام پورې کشی وهل بیلچه وهه ماښام راغلی 100 روپۍ راغستې دي په هغې باندې د کور هغه خرچه هم نه چلېږي. نو الله وایي ما نشاو چې څومره زه غواړم ستا په تقدیر کې ستا په قسمت کې چې څومره لیکلی شوي هغه امر به تا ته میلاویږي، ستا ته تقدیر نه ستا د دغه نه سیوا تا ته نه میلاویږي. لمن نشاو د چا لپاره چې موږ وغواړو، او بیا چې د چا لپاره غواړو دا نه چې زه اوس د یو سړي سوچ کوم چې هلکه د پلانکي سره مې ښه وکړی خو الله یې نه غواړي بس زما لپاره به 100 قسمه هیلې جوړې شي، بانه به جوړه شي، چېرته په لاره به چا سره ودرېږم سړی به رانلاړ شي. نو الله جل شانه وایي څومره زه غواړم او د چا لپاره غواړم. که ته په تقدیر کې هر څه لکه مخکې به راشي چې څنګه قارون وی موږ هم د قارون په شان د مال لګې، خو چې کله الله په ځمکه دننه کو بیا وي داسې نه چې موږ داسې مال نه غواړو، ځکه د هغه شان یې ولیدو چې الله جل شانه څه کو ښکته کو په ځمکه. نو هغې یې لکه دومره مال مې اوس زموږ دا مال نه دی بکا جمال په وجه باندې موږ څه کېږو ځمکې د ښکته کېږو. ثم جعلنا له جهنم او بیا مقرر کړی موږ د هغوی دپاره جهنم یصلاها مذموما مدحورا داخل به شي ورته بد ویلی شوی رټلی شوی. نو قرآن کریم کې په دې باندې څو آیاتونه هم نور موجود دي لکه سوره بقره کې 200 نمبر آیت فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعض د خلکو نه به هغې چې الله موږ ته په دنیا کې راکړي نو دوی له په آخرت کې صحیح څه نه، او بعض د خلکو نه هغه څوک دی ربنا آتنا في الدنيا حسنه الله راکړه موږ ته په دنیا کې، یعنی حسنه نه مراد د نیکۍ توفیق راله راکړي او آخرت نه مراد د دغه نیکۍ بدله راته راکړي. وقنا عذاب النار او بچ وساتې موږ د هغه اور نه، د نیکۍ توفیق راکړي، د قرآن د ویلو د سنت د ویلو د حلال مال د بچو چې د هغوی تربیت وشي. نو دا ګڼ توجیحات کړي دي. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي که قرآن کې دا آیت نو راغلی وي ما به داسې نه ویلي چېرته څوک به حج لځي هلته به پیسې دغه کوي یا به هلته دنیا غواړي، بلکې چې کله دا آیت راغی نو ما ته پته چې هلته به هم خلک ځي د څه لپاره دنیا غوښتو لپاره. دغه شان د سوره نساء 5 سپاره کې هم دا خبر راغله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. سوک چې طلب کوي په عمل خپل سره بدله دنیا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. نو د دنیا د الله تعالی سره د بدله دنیا او د آخرت د دواړو دا بدلی د چا سره دي؟ دا د الله پاک سره دي. وکان الله سمیعا بصیرا. الله تعالی اوریدونکی دی او لیدونکی دی. دغه شانتي په نور سورتونو کې هم دا مضمون هغه ذکر کوي. سوره هود کې راوړي 12 سپاره کې من کان یرید الحیات الدنیا. څوک چې غواړي په عمل خپل سره ژوند د دنیا وزینت او ډول مال دولت ګاډي، الله وی نوفی الیهم اعمالهم نو پوره به ورکړو موږ دوی ته بدله د عملونو د دوی فیها په دې دنیا کې هم فیها لا یبخسون او د دوی نه په هغې کې هېڅ کمی نشي کېدی. دنیا کې چې څومره مال غواړي دولت غواړي زینت غواړي ښایست غواړي الله وایي دا به ورکو. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. دا کسان دي چې نشته د دوی دپاره په آخرت کې مګر اور، د دوی دپاره صرف په آخرت کې اور دی. وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون. او برباد شي دي هغه نیک عملونه چې دوی کړي دي په دنیا کې، وباطل او بې پیدي دي ما هغه کارونه یعملون چې دوی کوي. ای د دوی د عملونه هر څه دي دا برباد دي دا بې پیدي دي چې د دنیا لپاره کوي بس په دنیا کې ما د عمل میلاو شي. الله زموږ په عملونو کې اخلاص پیدا کړي.
نو دغه شانتي سوره شورا کې 50مه سپاره کې هم دا مضمون ذکر شوی دی الله من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه څوک چې اراده کوي په عمل خپل سره ګټه د آخرت نو زیات ورکړو موږ دله په ګټه د هغې کې یو سړی په خپل عمل سره د آخرت سوچ کوي چې الله ما ته په دې عمل باندې په آخرت کې پیدا راکړي په آخرت کې راته یو مقام راکړي الله وایي دنیا به ولم ورکم آخرت به ولم ورکم دواړه به وله ورکم او څوک چې اراده کوي په عمل خپل سره ګټه د دنیا یعنی د دنیا غ مال دولت دا غواړي نو الله وایي دوی ته موږ ورکو وما له فی الاخرة من نصیب نه به یې دوی لره په آخرت کې هېڅ برخه په دنیا کې به له هغه هر څه ورکو په آخرت کې به بیا څه ګټه نه وي دغه شانتې سوره احقاف کې شپږ سپاره کې هم دا خبره ذکر شوې ده 6 نمبر آیت اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وړي دي تاسو خپلې مزې په ژوند د دنیا ستاسو کې او پیدې واغستې دي بها په هغې سره فالیوم تجزون عذاب الهون نن به بدله درکړی شي تاسو ته د عذاب د ذلت د سپکوالي بما کنتم تستکبرون فی الارض په دې وجه سره چې تاسو لویي کوله په ملک کې په ناحقه سره نو په دې آیت کې اشاره ده مفسرینو ذکر کړي دي چې کله به صحابه دا وي صحابه ډېر زیات هغه الله جل شانه مینې ورته زړونو ته کوزه کړې وه واقعه د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه کله چې د مکې نه لاړ مدینې منورې ته نو هلته یو 2 دینار د سعد رضی الله تعالی عنه نه واغسته او یو جوړه جامې ته قرض واغستې الله وله دومره مال ورکو علما ذکر کوي چې د څلور بیبیانې وي امام بخاري رحمه الله ذکر کوي چې د یوې بیبي 3 کروړه دینار ورسېدل چې د څلور بیبیانو 9 کروړه څیزونه ورسېدل او چې بیا ټول دینار راغونډ کې تقریبا 96 کروړ دینار وسره زموږ پاکستان چې راغونډ شي نو هغه به څه ورسي هغې ته هغه ټول چا په یو جیب کې بنډل دی چا په بل جیب کې بنډل دی چې هغه د مکې نه لاړ مدینې ته د هغه سره 2 دینار هغې قرض واغستل لباس قرض واغست خو چې تجارت شروع کو د الله یره وه الله ورته 96 کروړ روپۍ صرف د هغه ترکه وه او بیا ذکر کوي چې یو ورځ روجې وه د ګل او د زیارت نو دی بیبیانې څلور بیبیانې وي او بیا دومره مال و هغه ته به هم څه تیاری شوی که نه د روژه ماتې چې کله روژه ماتې ورته کېښودی شو وی بس په ژړا شو او د سترګو نه اوښکې لاړې چې ځان ته مقام د احد یاد کو ځان ته هغه ژوند یاد کو چې زه د مدینې نه د مکې نه راغلی یو جامې جوړه لباس مې وه 2 دینار مې قرض کړي او اقا روژه ماته یې پرېښودو سترګې د اوښکو نه ډکې شوې علما ذکر کوي چې ګیره مبارکې د اوښکو نه ډکه شو او بیا پاسېد او لاړ دغه شانتې مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د هغه په شام کې په اډر باندې جامې جوړېدې په هغه زمانه کې چې شام ته به هغه اډر وکړو نو هغه به یې جوړې جوړ کړي کله چې د الله د پیغمبر دین قبول کو کور ته راغی نو ترې ورته وي تا چې کوم دین قبول کړی د پلار نیکه دین خو دې پرېښودی دی ته دلته ولې راغلی نو چې راوتو نو دا وي د تن جامې دی دا د پلار دې لرې کا نو خپلې مور ته یې وکتل مور ورته هم څه غږ ونه کړو خپلې جامې لرې کړې واقعه اوږده حد تر دی چې کله وفات شو نبی علیه الصلاۃ والسلام بس صحابه راغلل د الله رسوله ګپن دومره کم دی چې سر ولا پټو خپې ښکاره کېږي او چې خپې ولا پټو سر ښکاره کېږي نبی علیه السلام وفرمیل بس سر ولا پټ کړئ خپې ښکاره کړئ ولې چې دوی د دین هغه مینه زړه ته ګوزه شوې وه د مال دولت مینه هر څه یې څه کړي لرې کړو نو دې آیت کې وایي چې تاسو خپل ژوند په دنیا کې مال ښایست هر څه تاسو ته میلاو شوي دي نو ستاسو په آخرت کې څه بدله دا نشته من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم
بیا مقرر کړي موږ د هغوی دپاره جهنم یصلاها مذموما مدحورا داخل به شي ورته بد ویلی شوی رټلی شوی ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا آیات وګورئ تفصیل لږ الله یې صحیح عمل توفیق راکړي موږ او تاسو ته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار